بسم الله الرحمن الرحیم. باب جواز الجماعت فی النافلة والصلاة علی حسیر وخمرة وثوب وغیرها من الطاهرات. منس چې کله بنی آدم کوي د هغه دپاره اول خبره خدا را چې د هغه لباس دی پاکي، دویمه دا را وجود دی پاکي، او درېیمه دا را چې کوم ځای مونځ کوي چې هغه پاکي. دا درې بنیادي شرایط دي صفایۍ سره متعلق. شرطونه د مانځه نور هم شته دی. یو دا چې سړی مسلمان وي نو هغه باندې مونځ فرض وي، دا شرط دی. کوم سړی چې کافر وي نو د هغه نه مونځ قبلیږي نه پرې مونځ فرض دی. کوم مونځ چې کوي د پکار دا چې د مونځ وخت وي، دا نه دی چې نن د ماسپښین مونځ اوس شروع کړي چې اوس یې کوم. د هر مونځ دپاره الله یو ټایم تعین کړی دی، هغې ټایم کې دننه مونځ فرض وي. مونځ که د انسان نه فوت شي نو کېږي بیا، خو مخکې مونځ نه کېږي د ټایم نه. خو دا یو شپږو شرطونه دي د مانځو، پای کې دا دوه درې تعلق صفایۍ سره دي چې کوم ځای مونځ کوي چې هغه پاکي. پاک دا مطلب چې پردی ځمکه نه وي. د خلقو د پاکوالي نه دا مطلب اخیستی دی چې جانماز دې پرې خوري. پردی ځمکه ده، ارض مغصوبه ده، پرې مونځ نه کېږي، دا پلیته ده. ډېر خلک یې پردي ځایونه قبضه کړي او هغې کې مونځونه هم کوي، شیخي بګې هم کوي. اول خو ځای پاک که که حرام ځای باندې مونځ نه کېږي، دا شرط اولین ده. یوازې ظاهري پاکي نه ده بلکې د ملکیت پاکي مراد ده. یو ځای د لانجې دی او ته پکې جومات جوړی نو کیسه یې داسې جوړه کړې ده. د الله دا نوم د هغه دا دین دا ډېر غلط استعمالیږي او د هغې د وجې مونږ شرمېږو په دنیا کې. ولې پر دې ځای کې جومات جوړی؟ دی رنګ ورکړي جومات جوړوم، جومات جوړی نه، اول خو د هغې بنیادي شرط وکړه، ځای صفا واخله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسجد نبوي جوړو نو د هغې دپاره یې پیسې جمع کړې، او کومه ځمکه چې اخېسته ده اوس موجوده مسجد نبوي دا خو د یتیمانانو وه. هغه یتیمانان په خپله هم راغلي او ترونه هم راغلي وو چې یا رسول الله دا مونږ د الله دپاره وقف کوو. نن که څوک داسې وکړي یتیم نو ټول خلک وایي چې شاباش. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نه، د یتیم ته د خپل کور ضرورت، یتیمانان د دا خیراتونه نه کوي. هغه ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم قیمتا اخیستې ده. دا شیخی میخی مه کوئ چې یتیم مال ورکړي، خپل ورکړه که نه. چا سره خوري او چا سره ویرونه وي نو د هغې یتیمانانو مال به دی ورکوي. خیراتي مې ورکړه، نرشه خپل نه ورکړه. داسې ځمکې دا غلطې ځمکې دي. مونځ دپاره پکار دا دی، شرط دا دی چې انسان هغه ځای پاکي. بعیدوی یو مونځ خو ته په سړک هم کولی شي. خو زمونږ خلک اوس خو رواج ورو ورو کم شوی دی، نیر باندې به خلکو ځانله د مانځه ځایونه جوړ کړي وو. لکه دا ستا د پلار دی کې ته مونځ کوې، ځای پکې ولې جوړه؟ خو پاکه ځمکه ده، مونځ پرې وکړه ځه چې تا پکې ځای جوړ کړه نو شی در روان کړه او تا قبضه واچوله. داسې ځایونو کې د الله جومات سره دشمني نشته، خو دا شرط غلط دی، دا پاکه نه ده ځمکه. اول پاکوالی د دغې ځمکې دی چې دا واقعي پاکوي. بیا ظاهر کې به پرې ګورئ چې پلیتي پرې نه وي، ګندګي پرې نه وي. ګندګي بیا دوه قسمه وي، یو هغه ګندګي چې هغه وچه وي، یو هغه چې هغه لونده وي. نو وچه ګندګي خو سړی جارو کړي، خو چې پچې دي بالفرض نور څه ګند دی جارو کړي. که بوی مویي د هغې هم لاس کېږي، خلک هغې د پاسه چونه مونه واچوي بل څوک. او که داسې بالفرض سړی مجبوره دی چې لوند ځای دی ګندګي ده نو اوس خو مسله ډېره نازک ده، ځکه چې لوند ځای کې خو خپه لوندېږي.
چې کله ستا خپې پورې ګند لګي نو مونځ خو به یې نه کېږي. نو بس نن سبا دا مسایل تقریبا حل کېږي په اسانه باندې چې ښه مضبوط پلاسټیکي سړي سره ګند د پاسه واچوي، په د پاسه یې پیسه اچوي نه ځکه نه بیا خپې سره لګي او نه چې کوم دی ستا سجادې او پوړ سره یا دې څیزونو سره نه لګي. اوس خو اسانتیاګانې دا ډېرې دي. خو بار کیف د بعضې خلکو خیال دا و چې په بعضې څیزونه مونځ نه کېږي. مثلا پوزي باندې وي مونځ نه کېږي. پوزې زموږ د نوي نسل خو نه پېژني، ممکن د مشرانو کې هم ډېر نه پېژني. پوړ او پوزې دا به د میزري نه جوړوي. پوړ او پوزي ته قرآن مجید کې عربی کې حصیر وایي. دا خلک فولډ کوي داسې، د فولډ کولو ته حصر وایي، راغونډول. قرآن مجید په سورتو بني اسرائیل کې فرمایلی دی چې وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا، مونږ جهنم د کافرانو دپاره راغونډونکی جوړ کړی دی. نو د بعضې خلکو خیال دا و چې دا ګندې په دې مونځ کول ناروا دي. د بعضې خلکو خیالات یې هسې لکه قرآن مجید کې زقوم ذکر دی، ان شجرة الزقوم طعام الاثیم. زقوم چې کوم دی دا د ګناهګار او د جهنمي خوراک دی. دلته زمونږ د عوامو او د خواصو د ټولو خیال دا دی چې دا خوړل جوړ نه دي، ښه دا ګناه دی. لکه د هغه زقوم خو نه دی. او یو مفتي صاحب وفات شوی دی، صلی الله علیه وبخي، د هغه بعضې بیانات دي ما سره نه پوهې کې، هغه وایي چې سټرابري چې کوم ده سټرابري دا زقوم دی، د دې خوړل حرام دی. ته غلطی وي د علماو، دا غلطي کړې الله دې وبخي، الله یې دا غلطي معاف کړي. دا علمي لحاظ سره هم غلطي ده، دیني لحاظ سره هم غلطي ده، او ظاهري لحاظ سره هم. سټرابري جدا شیز ده، سټرابري زقوم نه ده. خو دا وشي خطاګانې وشي، د عالمانو خطاګانو کې خلک پیروي نه کوي. دا قاعده یاد وساته. لوی سړی دی بس خطا شوی دی، الله دې معاف کړي. بېزتي مېزتي زموږ حق نه دی. سیر اعلام النبلا کې حافظ ذهبي د ډېرو علماو غلطۍ ښودلي دي چې فلان کې عالم دی دې حدیث خلاف داسې ویلي دي، بیا وایي الله دې پرې رحم وکړي. خطا شي غریب. کم سړی چې نه پوهېږي، یو ناپوهه روان ناپوهېږي، هغه ورته کنځلې شروع کړي. دا ډېر پمن عادت دی. او یو داسې چې نه پوهېږي خو هغه سره یې مینه یې نه پوهېږي چې یاره دا شی خو د ویلي دی یوازې دی، خو زه مشر دی خو بیا منم خبره. دا دواړه غلطۍ کوي، دا خطاګانې دي. د دغې حصیر نه دا استدلال کول چې په پوزي مونځ نه کېږي، نو دا یې هسې ګپ لګولی دی. دې سلسله کې یو ضعیف حدیث هم شته دی، مصنف ابن ابي شیبه کې هغه لیکلی دی. ولې حصیر یعنې پوزی دا د کافرانو د استعمال څیز ده، غلط استدلال. دا حدیث کم چې دی پیش کوي دلته کې چا سره چې کتابي ناته وښکاري چې نمبر یې لیکلی 385 مخې ته ورته حدیث نه یې لیکلی، بلکې حدیث یې فوټ نوټ کې لیکلی دی لاندې. نو په دې عام علما نه پوهېږي، دا چې د چا کسب وي تصنیف تالیف نه په دې پوهېږي. کله کله سړی یو عنوان کېږي نو ځان له فوټ نوټ کې څه اشارات کېږي. ممکن دا چې دې سړي ګڼ حدیثونه لیکلي وو چې دې کې به انتخاب کوم، یا دا به لیکم یا دا به لیکم، بیا بس انسان یې رشي دي خبره د مرګ پته هم نه لګي. او یې رشي نو دی چېرته کې 25 صفحې وروسته لاړ شي که نه، نو بیا ته یېري چې ما داسې یو نیم عنوان ایښی و، هغې له ما له حدیث انتخاب پکار و، تېر شوی دی اوس. چا چې دا خو پخوا به داسې لیکل نه و که نه، دا به خلکو په ګوتو لیکل. ته مخطوط وی، هغه مخطوط چې چا کته نو هغه 2 حدیثونه دی کې لیکلي دي، یو دا حدیث ته یو بل دی. دې وجې نه دا حدیث صحیح حدیث دی، خو دی لیکلی په فوټ نوټ کې دی، هلته یې نه یې لیکلی، هلته یې په دې نه یې لیکلی چې مصنف په خپله نه دی لیکلی. دی هلته نشي اخیستی چې هلته نه والي هلته یې کېږي، ځکه چې کله یو سړی موجود نه وي نو د هغه په کتاب کې ته ترمیم نشي کولی.
اب هم هغه شانتي څنګه چې هغه پرېښی دی. البته وضاحت د هغې وکړه. دې ته علمي دیانتداري وایي. زمونږ خلک په دې نه پوهېږي. دې کې دی حدیث پیش کوي، حدیث انس بن مالک، حدیث د سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک، مالک د پلار دی انس بن مالک، او د انس بن مالک د ښځې نوم ام سلیم دی. د مالک د پلار نوم نظر دی، انس بن مالک بن نظر. ام سلیم د مور ده، او سیدنا انس زوی دی د دغه مالک ام سلیم مور ده. ام سلیم د هغې نه چې دا خپل خاوند مړ شو، دا بیا کونډه شوه، نو سیدنا ابو طلحه رضی الله عنه دې سره بیا واده کړی. او د سیدنا ابو طلحه رضی الله عنه نه د دوه زامن دي، یو ته عبید الله وی او بل ته ابو عمیر وی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، دا هغه صحابي دی. سیدنا انس بن مالک فرمائی ان جدته ملیکہ، یو ملائکه ده. اوس خلک دا فیشن جوړ شوی دی چې میډیا باندې کم نوم راځي نو خلک هغې ته بډه ووایي، سړی به وي نوم به یې اذان وي. هغه داسې شی دی، ماشومان له نوم اذان دی. اذان منې بانګ، دا بانګ دی. ماشومه پیدا شي ملائکه نومي. هغه څه کوئ تاسو؟ یعنې مسلمانان دې ته کېناستل چې ټي وي کې کوم نوم راشي که نه، نو بس هغې ته لاندې وتي. څوک عالم نشته په دې کلي کې چې ستا اوس ته وښي چې دا نوم داسې کېده، دا داسې کېده. دا ملائکه نه، دا ملائکه دی. ملائکه جدا څیز دی، اختیارمند ده. ملائکه جدا څیز دی. ملائک خو پوهېږئ نه تاسو، ملائک یا ملائکه نوم دا غلط دی، دا انسان نوم نشي کېدی. زمونږ علما الله دې معافي وکړي پوهېږي، لیکن د هغې باوجود غږ نه کوي، چاته نه وایي چېرې به که دا نوم دې بدل کړو نو ښه وایي. دا ویل پکار دی. د غلطو نومونه اصلاح به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله. نو سیدنا انس فرمایي زمان نیا جده، نانی چې ورته وایي، د مور دعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لطعام، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوراک د پاره راغو، دعوت یې ورکړو. صنعت هو چې هغې جوړ کړو، ډوډۍ یې پخ کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم له. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی فاکل منه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خوراک وکړو، ډوډۍ وخوړه. ثم قال بیا فرمایل قوموا فلیصلی لکم. امام بخاری دا حدیث لیکلی دی چې صلات د جمع مونځ دی دا او د نفلو دی. دا مونږ به ورځم ویلي چې جمع سړی کوي دا فرضو دپاره، خو که بالفرض یو ځای کې 2-3 کسان راغلي دي او موټ کې دي، دوی نفل کولی شي، جمع سره هم کولی شي. دا مثلا مونږ واضح کړې وه چې خلقو له به دعوت نه ورکوي چې ته مونځ کوې د نفلو، نو خلقو ته به دا نه وایي چې راځه مونږ سره نفل وکړه. دې ته تداعي وایي. په تداعي سره دا بدعت جوړ شي. مونځ دی لیکن دا اوس بدعت شو. عادت نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، خو کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې صحابه کرامو دپاره داسې کړي دي، د دې دپاره چې د هغوی په کور کې الله برکت پیدا کړي. او دې نه د مونځ اهمیت بیانولو مقصد دی. سپوږمۍ چې کله تندر ونیسي، روزې ښکاري که د شپې ښکاري؟ د شپې ښکاري. په دې وجه باندې کله چې بني آدم پوه شي چې سپوږمۍ تندر نیولې ده، نو هر سړی دی ځان له په کور کې نفل وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې سپوږمۍ ډېر دله تندر نیولې ده، لیکن هغې چاته دا نه ویل دي چې مسجد ته راشئ چې 2 رکعاته وکړو.
البته چې نور به تندر ونیو نو بیا به خلقو ته ویل چې راځئ او بار میدان ته به وتل او اوږد رکات به وکړو اوږد طویل نو ورپسې به یې رکوع وکړه نو خو ښکاري سړي ده که چې نور سپین شه که سپین نه شه ورځ ده که او چې پوه به شه چې نور لا تور دی نو بیا به ودرېد نو بیا به یې تلاوت وکړو چې بیا به رکوع یې لړ نو رکوع به یې ډېره زیات اوږده وه چې پوه به شه چې نور لا بیا هغه شان دی نو بیا به نیغ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور د تندر کې رکوعګانې دوه درې کړي دي خو د هغې وجه دا کوي دا ییر نه و دې ته خاص منځونه وایي په حدیث کې خلک د ځان خپل عقل نه ور داخلوي هغې له به یې خلق هم راغوښته زموږ د علاقو کې که نور تندر ونیسي نو څوک څه نه وایي موډ د چا نه خرابېږي بس خلک هغه شیشې میشې راوالي هغې باندې ګوري دا مسلماني ده چې سپومی تندر ونیسي نو ملا صاحب جومات کې آواز وکړي چې راځئ جومات کې دوه رکعاته نفل وکړو دا تداعي ده که دا زمونږ دینی حالت دی چې کم سیز کې رسول الله صلی وسلم خلق جمع کړی دی نه هلته مونږ خلق نه جمع کوو او کم ځای کې چې خلق خپل کور کې پرېښي دي چې کور کې وکړي نه هلته زمونږ ملا صاحب خلق رابلي که ته ورته ووایې چې دا غلطه نو تا ته وایي دا ملا دی عالم ده دا دینی بے حسی ده چې کم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع کړی دی کې جمع وکړه او چې کم کې خلک خپلې خوښې ته پرېښی دی کې خپلې خوښې ته پرېږده ته چې هغې مه واپس سپیکر باندې چې هلی پاس او دا چل دی او دا چل دی که څوک کوي او دی کوي که نه کوي نه دی دا قواعد ضوابط چې دا خپلول پکاري بیا دې ته وایي نفل تداعي سره نفل وکې ته دعوت چاله نشي ورکولی کم ځای کې چې رسول الله دعوت ورکړی دی هلته ورکړه چې کم ځای نه دی ورکړی هلته مه ورکوه رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسید قوموا فلیصلی لکم قال انس سیدنا انس فرمائی فقمت الى حسیر لنا قد اسود من طول ما لبسا یا لبسا ز پاسېدم یو پوزي پسې پوزی یې زمونږ و قد اسود تور شوی من طول ما لبسا د دې وجې نه چې ډېر وخت یې موږ سره شوی کور کې پوزی و صحابه کرام سره غربت هم ډېر و سامان مامان ډېر کمو خلکو سره نو مونږ کرے او پوزی و نماوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېږي نور څه خاص هم نشته څه کپړه څه څادر څه جانماز مونږ خو مزې وکړې دنیایي لحاظ سره تاسو مخکې ویلي صحابه کرامو په خټو کې هم تندي لګولې دي هغې خټو کې د جمع منځونه هم کړي دي موږ ته خو د الله فضل دی دنیایي ټول مراعات حاصل دي لیکن زمونږ ایماني ډېر ضعف راغلی دی ډېره کمزوري راغله دې طرف ته توجه پکار ده د ټولو سهولتونو باوجود مونږ مسلمانان نه یو صحیح مونږ نه یو هلته کې دغه حال رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړلی کور کې هغې سره څه نشته چا پې ودرئ جړا ورشي صلی الله په دې باندې یو ځل سیدنا عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جړلی و چې یهود او نصارا خو دنیا کې مزې کوي او موږ سره چې کم دی ډوډۍ دره کم نه لګي هغه تسلي څنګه ورکړه هغه وفرمایل ستا دا خو ښه نه ده چې دا مزې د هغې دپاره په دنیا کې او زموږ دپاره په آخرت کې کم غریبانان چې هغې له پکار دی چې هغې دا حدیث مخې ته کېږي چې که الله ماله دنیا ښه نه ده راکړې نو آخرت خو به ښه راکړي او د ښه آخرت دپاره بیا د عمل ضرورت دی زموږ غریبانو کې دغه بېغیرتي هم راغلی غریب هم دی بېلماد هم دی غریب هم دی بېدین هم دی د دنیا خو الله د امتحان دپاره خرابه کړې وه د ځان له آخرت قصدن خراب کړه دا نه دی پکار دا چې سړی جایز محنت کوي هغې سره د دین کار هم کوي او الله ته ځان وسپاري چې ربه ته په ما رحم وکړي
دې غریبانو سره یو پوزی دی بس هغه هم تور شوی قمت الی حصیر لنا دې ثابتې دی نه دا چې په دې پوزي مونځ کېږي اگر چې رنګ یې تور شوی څښا خو نه دی که نه پلیت خو نه دی که رنګ یې تور دی سپین دی خړ دی خو ځان له مسله ده دا چې پلیت وی نه په دې به مونځ نه کېده او د رنګ توروالی پلیتي نه ده قد اسود دا تور شوی من طول ما لبسه په دې وجې زموږ ډېر زیات استعمال کړو فنزحته بماء نو ما په هغې لږې اوبه چړکه وکړې چې پوس راپوس شي او صفا شي فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ تصور وکړئ چې زه او ته به داسې پوزي ودرېږو لیکن د الله رسول ډېر لوی ذات دی دا ملګري غریبۍ ته ګوري چې څه شی هغه راوړی بس ټیک د هغه استعمال کړه دې ته هغه لوړ اخلاق وایي لرې مړه زه په دې ودرېږم سا حاضر دی بس ټیک ده رسول الله وسلم په هغې ودرېده وصففت انا والیتیم وراءه والعجوز من ورائنا صففت انا والیتیم زه او یتیم مونږ سره دا یتیم څوک و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام و ابو زمیره د هغه زوی دی زمیره د پلار مړ شوی دی یعنی رسول الله وسلم د خپل غلام زوی ځان سره دعوت لبوتلی دی یتیمانانو به د الله رسول دومره خیال ساته خپل نه دی سرواری نه دی خوری نه دی د کلي نه دی څوک غلام دی غلام هم هغه چېرته غذا کې ملو شوی وي هغه مړ شوی دی د هغه یو یتیم بچی دی نو رسول الله وسلم دعوت لا هغه هم بوتلی دی اوس خلک موږ ته انساني حقوق ښیي انګریزان راځي موږ ته انساني حقوق ښیي خپلې ښځې خرڅوي شو پیسې یې د جوړ کړي دي نو موږ ته ښیي چې تا ته زموږ اسلامي انساني حق ښیو موږ ته څه انساني حق ښیي د انساني حقوق خو د الله رسول ډېر مخکې نه ښودلي دي جدا چې مسلمانان ته بې خبره دي نو زه ودرېدم مونږ صف جوړ کو او یتیم هم ما سره ودرېد لیکن صف جوړولو چل درته هم ښیي پیغمبر مخکې ودرېد دوه کسان مونږ ورپسې ودرېدو یو زنانه ده بوډۍ ده خپله ده هغې شاته ودرېږي بس والعجوز من ورائنا او بوډۍ زموږ نه شاته ودرېده فصلى لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم رکعتین رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له دوه رکعته مونځ راکړه فرض مرض مونځ نه دی فرض دوه رکعته د جمعې نه علاوه تا دوه رکعته فرض لي چېرته که سوا د سهار نه دا خو سهار هم نه ډوډۍ وخت دی غرمه ده دا نفل مونځ دی دا نفل مونځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی دوه رکعته یې وکړل ثم انصرفا نو بیا لاړ په سلام یې وګرځو ډوډۍ خوړل ولاړ په مخه باندې نو زمونږ باب سره تعلق د څه شي و د حصیرو د باب یې ښه دی چې په حصیر باندې مونځ کېږي په پوزي باندې مونځ کېږي او داسې پوزی چې هغه که رنګ یې خراب شوي هم خو چې صاف سوتري او حلالي د پای باندې مونځ کېږي پوزي باندې مونځ کېږي هر چې اوس پوزي موزي نشته دی پوړ موړ نشته اوس خو الله موږ ډېرې نرمې نرمې کپړې راکړې والحمدلله علی ذلک الله فضل دی د الله کرم دی ځکه چې د انسان کله بوډاوالی راشي که نه نو بیا دا ګوډې موډې په فرش خوږېږي نو اوس موږ له د الله اسباب جمع کړي زما د بار د صحن دپاره هم داسې خیال دی چې دا څنګه زموږ جومات دننه پوست دی نرم دی که نه چې داسې صحن کې هم دا یې څه انتظام وکړی شي زما ذهن کې لا تر اوسه آیډیا نه راځي تاسو ذهن هم جنګوئ او الله نه غواړم چې الله موږ له اسباب راکړي دې لپاره چې مونځ ګزارو ته سهولتونه هر ځای میلو شي چې څوک دا نه وایي چې دا ځای سخت دی او دا کلک دی او په دې مونځ نشم کولی دا سهولتونه پکار چې مونږ ورکړي خو دې ته هم کتل پکار دی چې رسول الله وسلم په څومره سختو ځایونو کې مونځ نه دی پرېښی اقول قولي هذا استغفر الله لكم